عزیزان علماء لیکي چې د جبريل علیہ السلام نه لوی مقام په ملائک دنیا کې د بل چا نشتا. سلور ملائک مقربین دي، جبريل، عزرائیل، اسرافیل او میکائیل، او د سلور واړو ملائکو مختلف ډیوټي دي. په دې سلور واړو کې بیا لوی مقام چې دی هغه د جبريل علیہ السلام دی، ځکه چې هغه د الله او د هغه د محبوبانو په منځ کې قاصد او راز وړو. اوس دا یو خناکه غوندې خبره ده، خو خپه نشئ نه پې دا خوند شاید چې تاسو اغستی دی او نه زه پې پوهېږم، ځکه چې دا کار مونږ کړی نه دی. سړی چې په چا مین شي نو د هغه معشوق او د دې عاشق په دې منځ کې یو رهبار وي. نو د عاشق په زړه کې مینه چې ده هغه د معشوقې نه د رهبار زیاته وي، ځکه چې د ده د تمام عشق دارو مدار چې دی نو هغه د رهبار په وجه باندې. رحمان بابا د عشق بادشاہ، هغه وایي چې د هیبت رهبار پختل نشما، لهیبت رهبار پختل نشما، خدا از د سبای ویلی رهبار تا. نن زما د محبوب طبیعت چې و غصناک غوندې و، نو دا منځ کې رهبار چې دی د ډېر روب نه د ده نه پوښتنه نشم کولی، هسې نه چې څه د غصې خبره یې ورته نه لهیبت رهبار پختل نشما، خدای د سبای ویلی رهبار تا. نو رهبار هغه قاصد توای چې کوم د عاشق او د معشوق په منځ کې. نو جبريل علیہ السلام چې دی دا رهبارو، دا الله او دا هغه د محبوبانو په منځ کې. او زما عزیزانو بیا دا الله هغه معشوقانه رنگ دی، که خیال وکړئ په دنیا په عشق کې د رهبار نه څه پټ نه وي، دا الله محبوبانه حسن او جمال دی چې هغه د رهبار تم پته نه وای. علما لیکي چې جبريل سره به څه وخت کې خبره کېده چې زما محبوب ته دا راز نن یوسا، نو په دغه وخت کې بم 80,000 حجاب د خدای او د په منځ کې 80,000 حجاب. نو دا 80,000 پردو نال شاتانا آواز وشو چې زما محبوب تنن دا آیات یوسا یا دا صورت یوسا یا دا دغه وجه چې د معراج په شپه باندې سدرۃ المنتهى نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم تلو، نو جبريل ته وی راځه کنه، ویل چې دې ځنه زه مخکې نشم. وی ولې؟ وی زه په عمر کې دې ځنه نه یم تللی، که دې ځنه مخکې شم د الله انوار به تجلیات به مې وزرې وسوځي.
نو زما عزیزان امام بیهقی لیکلی دی چې دغه کلام به چې جبرئیل ته ویل کېدو نو برای راست د خدای आवाज به جبرئیل اورېدو او دته به ویلې شو چې زما محبوب ته دا پیغام یوسي. بعض علماء لیکلی دي چې دته به حکم شو چې د لوح محفوظ نه پلانې آیات چت کا وغا زما محبوب ته یوسا خو زیات راجح روایت چې کوم ده هغه دا ده چې برای راس وینا به ورته نو گویا د قرآن کریم برای راس استاذ د جبريل الله پاک او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم استاذ د قرآن اغا الله او خو بواسطه د جبريل علیه السلام. په ذریعہ د جبريل بعضی وخت کې برای راس خبر د الله شوی دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه هغه ته حدیث قدسی وای. حدیث کی مختلف قسم روایات حدیث مرفوع دے حدیث منسوب دے حدیث فلان فلان بعض حدیث چی دی اغا حدیث قدسی دی. حدیث قدسی دیتا وئی چې دا الله او د پیغمبر په منځ کې واسطه نه د چا په ذریعہ ورته نه شي ویلی شي. هغه بیا په درې قسمه دي. یو قسم دا دی چې پیغمبر خوب لیدلی او په خوب کې الله ورته ویلی. یو قسم دا دی چې پیغمبر ته په زړه کې القا شوي. یو قسم دا دی چې پیغمبر برای راست د الله आवाज اوریدلی چې دا خبره ده. نو گویا حدیث قدسی کی بیا درې قسم یا برای راست د خدای आवाज اوریدلی یا خوب لیدلی. اوس خوب باندې یو اعتراض دی. هغه اعتراض دا دی چې آیا خوب چې دی آپ په باب د دین کې حجت دی او کنه دی. خوب دلیل دی او کنه دی. عزیزانو دا یاد لرئ چې دا ارچا خوب دلیل نه دی. دا ارچا خوب دلیل لیکن د پیغمبر خوب چې دی هغه دلیل قطعی دی. داغه وجه دا ده چې د پیغمبر د ارچا خوب دروغ کې دی شي لیکن د پیغمبر خوب چې دی هغه چیرې دروغ نشي کېدی هغه رښتیا دی. لکه یو روایت دی چا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید نو حدیث کې راځي من رانی فی المنام فقد رانی. چا چې زه خوب کې ولیدم نو مزه ولیدم ځکه ان الشیطان لا يتمثل بی. شیطان زما په شکل ځان نشي جوړول. الله شیطان ته دا اختیار نه دی ورکړی چې هغه په خوب کې تاته وایي چې زه محمد رسول الله. شیطان هر څه درته په خوب کې ویلی شي هر خبره کولی شي لیکن دا اجازت شیطان ممنوع دی چې هغه دا وایي چې زه